سورة زمر آیت نمبر 4 15 رکو درشتم سپارہ صفحہ نمبر 54 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو اراد اللہ ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار صدق الله العظیم سورہ زمر آیت نمبر 4 15 رکو درشتم سپارہ صفحہ نمبر 54 پدی آیت کے اللہ رب العزت په هغه خلکو باندې رد کوي چې د الله رب العزت د پاره بچی ثابت کړیو چا ویل چې عیسی علیه السلام د الله تعالی زوی دی چا دا ویل عزیر علیه السلام د الله زوی دی او د مکی مکرمه چې کم مشرکانو هغه ویل وی دا فرشتي چې کم دی د الله تعالی لوریانی دي نعوذ بالله من ذلک نو الله رب العزت په دې باندې رد کوي وی کچرته زما د پاره بچی وو نو د هغه خاص کېدل د هغه تخصیص پتا سو کولو چې د فلان کې د الله زوی دی د فلان کې د خدای لور ده نو بیا به ما تاسو ته اختیار نه درکولو ما په خپل ځان د پاره بچی ثابت کړو او تاسو ته می اختیار نه درکړي معلومی کی دا چې سبحانه الله پاک د دین څخه شه دی بالکل صفا دی الله پاک د دین بالکل صفا دی دې ځکه الله رب العزت وها خلق باندې رد کوي چې الله پاک ته کوم دی بچی ثابت کړو نو الله پاک رد کوي لو اراد الله ان يتخذ او کچرته غستره الله رب العزت ان يتخذ ولدا چې الله رب العزت اونسی سوګزوي لاصطفى نو غره کړي بو مما يخلق لخپل مخلوقاتنا ما يشاء سوکه چوغستلو سبحانه الله رب العزت دې اولاد نه پاک دی والله الواحد هند الله رب العزت یو دی یو الواحد یوازد القهار او ډیر زیات غالب دی خلق السماوات والارض بالحق پدې کې الله رب العزت په توحید باندې عقلی دلایل بیانې عقلی دلیل دي ته ویل کیږي ک یو بنده نه پويږي نو هغه ته الله رب العزت د عقل پرانا کې دلیل بیانې ک تاسو مثلا الله فرمایي چې زما د توحید نه انکار کوي نو تاسو چې کم دې د شپې ته وګوره اورزه ته وګوره او دغه شان تاسو د انور ته وګوره سپوږمۍ ته وګوره په دې ټولو کې تبدیلی څوک راولي الله راولي تبدیلی څنګه راځي شپشي په دې شپه باندې چې کم دې سبا راشي بیا چې کله سبا شي په دې سبا باندې سره راځي شپه راځي دا الله پاک چې کم دې الله نه بغیر بل څوک نشي کوله او دغه شانتي کنور دې او کسپنګمې ده د دې لپاره چې کم دې خپل یو وخت دې نور چې کم دې په ګرمیانو کې خپل یو وخت پوره کوي او بیا دا غینه پس پنګمې راځي او په یخنیانو کې دا انور یو خپل وخت دی نو دا ټول په دې کې دا تصرفات څوک کوي دا الله پاک نو په دې مخلوقات باندې د الله تعالی چې کم دی قبضه ده نو الله تعالی هم د سم مالک دی د توحید مالک دی نو په دې کې الله پاک د توحید د پر عقلی دلایل بیانې خلق السماوات والارض او الله رب العزت پیدا کړل اسمانونه او زمکه بالحق په حق سره برحق یکور الليل دیران غاړي شپه علی النهار پر زبان دی ويكفر النهار او الله رب العزت رانغواړي دا ورځ علی الليل پشپ باندې وسخر الشمس والقمر او الله رب العزت تابع کړ نور او سپوږمۍ کل یجری هر یو روان دی لاجل مسمى د یو وخت مقرر پورې الا وورا هو العزیز ډیر زیات غالب دی الله رب العزت الغفار او بخون کې دی خلقكم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها پدې کې الله رب العزت یو د انسان د پیدایش طرف ته اشاره کوي او دویم پدې کې الله پاک د انسان د لپاره یو خاص انعام ذکر کوي چې هغه د زناورو اته جوړې دي نو د الله تعالی د انسان
پیدایش څنګه کړی دی د آدم علیه السلام د جوړې نه وکړو آدم علیه السلام اور بی بی حوا دی په خپل مینس کې چې کم دی ازدواجی تعلقات قائم شول او د هغې نه چې کم دی حضرت انسان پیدا شو بیا دا بنده چې کم دی دیزه کې الله فرمای فی ظلمات ثلاث بنده چې کم دی په درې تیارو کېو بنده دا په څو تیارو کېو په درې تیارو کې نمبر 1 چې کم دی د مور د خېټې تیاره ده او د مور خېټه د تیاره ده او بیا د دې مور په دې ګېډه کې چې کم دی رحم دی بچدانه چې ودی ویل کېږي نو دویمه تیاره پکې دا شوله او درېمه چې کم دی د دې بچدانې نه چې کم دی یو جلې تیر شوی وي نو په دغه درې تیارو کې الله پاک د انسان پیدایش وکړو او بیا الله فرمایي وی دې کې چې کم دی مونږه مختلف تغیرات راوستل تبدیلیان هم پکې راوستلې اول د مور رحم ته چې کم دی منی لاړله قطره هغه الله پاک چې کم دی بیا په ویني کې بدله کا بیا الله پاک هغه چې کم دی د غوښې په یو ټوکړه کې بدله کا سلورم په دې کې تبدیلی دا راغله چې په دې وینه په دې ټوکړه باندې د دې غوښې په دې ټوکړه باندې الله تعالی دې کې اډو کې جوړ کړ نو بیا د هغې نه پس الله تعالی په دې بنده کې څه واچول روح یې پکې واچول نو انسان ته پکار دادی چې په دې درې تیارو کې د انسان تخلیق موکلو او بیا دا انسان چې کوم د دنیا کې چې پیدا کیږي نو بیا هم په دمه درې سټیج راځي درې عمرونه د باندې راځي نمبر 1 په هغه کې بچپن دی او دویم بیا په هغه کې د بنده چې کوم د ځواني ده او بیا دریم بګي د انسان څه شي ده دا هغه کې دغه بوډاوالی دی او دا ټول تغیرات څوک کوي دا الله رب العزت چې الله رب العزت کوي نو د عبادت لایق هم څوک شول الله رب العزت نو نمبر 1 پکې الله تعالی د انسان خلقت بیانوي چې انسان څنګه پیدا شوی دویم پکې الله رب العزت فرمای چې ما ستاسو د پاره چې کم دي زناور پیدا کړی دي او دا زناور څومره دي دا اته زناور دي نمبر 1 پاګه کې چې کم دي چیلی او چیله نو دا چې کم دی دوشپل بیا پدې کې چې کم دی ګډ او ګډا دا سلور شول او بیا پدې کې چې کم دی یو اوخ او یو اوخه دا سونه شول دا شپک شول او بیا د دینه پس چې کم دی یو غوا او یو غوي دا څومره شول اته پدې غوا او پدې غوي کې چې کم دی میخه هم راځي نو الله فرمایي چې ما ستاسو د پاره چې کم دی اته شیزونه پیدا کړی دي او دا د سره لپاره پیدا شوی دي چې د دین انسان چې کم دی پي هم استعمالي دین انسان چې کم دی غوخه هم استعمالي او دریم دا د دین انسان چې کم دی د سواره هم کار اخلي تاسو غویانو ته وګورئ سړی په سواری هم کوي سنډا چې کم دی سړی په سواری کوي او بیا چې کم دی د کې دا ګډ او بزدا د دې سرمن چې کم دی قیمتي لباسونه جوړيږي جیکټ نه جوړيږي دا بیا په ډالرو کې ګران خرڅيږي نو دا ټول انعامات الله تعالی پیدا کړی دي او دا چا لپاره پیدا کړی دي د انسان لپاره نو انسان الله تعالی بلاشي انعامات پیدا کړی او الله تعالی انسان چې کم دی دا د خپل عبادت لپاره پیدا کړی نو په دې آیت کې دغه دوه شیزونه ذکر کیږي خلقکم من نفس واحده او الله رب العزت تاسو پیدا کړی د یو کس د حضرت آدم علیه السلام نه ثم جعل منها زوجها بیا الله رب العزت پیدا کړل لدن بیبی دد وانزل لكم او خطه راولېګل تاسو د پاره من الانعام لسرون 8 ازواج اتجوړي په دې کې مذکر او مؤنث تشینه دا بیا څومره شي اته يخلقكم في بطون امهاتكم او پیدا کوي په خېټو کې امهاتكم ستاسو د میندو خلقا یو قسم پیدا کول من بعد خلق پس لبل قسم پیدا کولونه فی ظلمات ثلاث پتیارو دریو کې
انسان په درې تیارو نه پس الله تعالی پیدا کړی دی. ذالکم الله ربکم، هم دا الله رب العزت دی ستاسو رب. له الملک، د الله د پاره بادشاهي ده. لا اله الا هو، بل هیڅوک معبود نشته دی سوا د الله رب العزت نه. فانا تصرفون، پس کوم خوا ګرځولی شوی تاسو. واخر دعوانا الحمدلله.